بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غریاوي خاورې د پښتانه افغان د ډېر دروند ټبر خټک دلته په ترخه کوهي کلي کې د محترم روشنګل نیکه د هغه بچی ظفرالله خان او د هغه بچی عابد جهانګیر ډېره مننه چې موږ یې دلته راوغوښتو او تاسې دا پښتانه سپین ږیري مشران د ډېرو درنو پښتنو قربانو رنګ رالاست زموږ دا غونډه موږ ته مې عزت راکړئ الله پاک دې تاسو ټولو ته عزت درکړي الله پاک دې د ټول کلي ته عزت ورکړي الله پاک دې د وطن ته عزت ورکړي یو شی هم را پر سر کړه خوشحال بابا وایي چې دستار تړي هزار دي خو د دستار سړي په شمار دي تړو خو یې موږ ګرد خدای دې موږ ټول د دستار سړي کړي خدای دې موږ ټول ته دا همت راکړي د خپل پلارو نیکونو د دستار او د دوی په مړانه راپاته سوی د دې وطن شتمني په همت په مړانه او په اتفاق او اتحاد خوندي کړو او دلته په خپل ځان باندې خپله پاچاهي جوړه کړو ډېره مننه عزیزانو خټک علاقې ته زه تقریبا 15 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې راغلی وم بیا راغلی یم بیا راغلی یم 2-3 واره دا شاید څلورم وار دی هر وار چې موږ راغلي یو موږ ته پښتنو د دې وطن خلکو ډېر لوی احترام راکړی دی ډېرو ښاغلو ملګرو د موږ سره په پارټۍ کې ډېر محنت کړی دی ولي میرخان خیل عجب خان چیرمن و ډاکټر جمیل و د نور ډېر پښتانه سپین ږیري خلک و سپین ږیري دي د موږ سره ملګري وو ډېر ملګري به وفات سوي الله پاک دې پر ورحمېږي الله پاک دې وبخښي زما به د ټولو نومونه نه یې زده خدای دې رحم پر وکړي دې واره زه خټک علاقې نه نه چا رامللی یم نه چا راته ویلي دي په خپله راغلی هېچا څه پوښتنه نه ده کړې داسې د شته فکر نه شي چې خدای خبر محمود څنګه راغلی بیا پلانی څوک و پلانی نه و ما په خپله رفیع الله ته خبره کړې ده ما سره یو ملګری راغلی دی هغه عمران دی په اسلام آباد کې عمران ته ما وویل ما دلته چې ولاړ شو خټکو ته حالات هم خطرناک دي سیاست هم بل رنګ اخیستی دي شاوخوا په وطن کې ډېره بده ورځ ده زه چې ولاړ شو د خوشحال خټک د ننګیالۍ موزیک کیسې ور بیا وګرځو په خپل وطن رفیع الله ته مو ویلي دي چې موږ درځو څوک به نه خبره بیا چې هلته درغلو بیا به څوک خبر کړو که څوک راتله د خلکو یې کور ودان چا پر فیسبوک ویلي چې ویل د یو ځای د بل ځای راغلي دي هر څوک چې راغلي دي کور یې ودان خدای دې عزت ورکړي خدای دې احترام ورکړي ورونو د دنیا قانون دا دی چې هېڅوک د چا کره بېغرضه نه ځي بېغرضه تش د خدای پاک ذات دی د خدای ډېر لوړ پیغمبران ډېر لوی نبیان هم چې به یو کلي ته تلل یو ځای نه به تلل غرض یې خامخا راغلی زه هم چې راغلی یم بېغرضه خو نه یم راغلی غرض لرم هغه غرض هر چیرې موږ پښتنو ته ایښی تاسو ته یې هم ږدو تاسې هم پښتانه خلک یاست راغلي یاست که هغه غرض زموږ ځاني غرض و تاسې بس یو خبره واورېده ولاړاست په مخه شه او که هغه غرض داسې غرض وي چې خیر غرض وي د وطن د خیر غرض وي د قام د خیر غرض وي د وطن د خیر غرض وي بیا مهرباني کوئ زموږ سره به ملګري کېږئ دې دپاره موږ نه یو راغلي چې موږ خدای مکه خلک
ناپوه بولو ځان عالمان بولو چې الف دو زرعن الف دو زرعین الف دو پېژون موږ به یې وایو تاسې راسره وایاست نه موږ راغلي یو موږ هم ستاسې پښتنو رنګه د پښتونخوا وطن پر دې پراخه سینه باندې یو داسې کلی لور وکړه بیا چیشته کورو ته راغلي یو چیش غواړو داسې لیوني هم نه یو چې بس موږ ځان عالمان بولو موږ به یې تاسې مهرباني وکړئ موږ به تاسې ته خپل ورځ بیان کړو د موږ سره عقل شریک کړئ د موږ سره پوه شریکه کړئ تر یوه کس دوه ډېرې دي تر دوه درې ډېرې دي تر دوه پنځوس ډېرې تر دوه شپېته ډېرې ځینې خبرو به زه نه پوهېږم ته مې راوښیه په ځینو خبرو ما او تا دواړه نه پوهېږو بل مې راوښیه په دنیا کې د هرې مسلې ځینې بنیادونه یې ځینې وجوهات یې غرض مې دا راخزین عزیزانو چې زموږ وطن پښتونخوا وطن افغان وطن ته د ډېرو لویو قربانیو باوجود ډېر خطرناک چیلنجونه پېښ دي د ډېرو قربانیو باوجود چې زموږ دې کام کړي دي په زرګونو کلونو لا هم نن خلک زموږ وکام ته زموږ د دغه مطابق ځینې خلک ارادې لري موږ یو کام یو زموږ عزت سره شریک دی او بیا زموږ عزت د دې خاورې د عزت سره تړلی دی په زما او ستا مینه ده زما او ستا کور که دا کور په عزتمند و دا خاوره د عزت خاونده وه موږ به ټول د عزت خاوندان یو او که خدای مکه دا خاوره دا ملک بې واکه و بې اختیاره و لکه نن چې دی بیا به نه زه عزتمند یم نه به ته عزتمند یې دا غرض موږ تاسو ته راوړی دی عزیزانو که زموږ خبره خدای مکه د پښتو د پښتونوالي د قوانینو خلاف وه موږ ته غوسه وکړئ جګړه راسره وکړئ چې پښتانه خلک یاست ولې غلط غږېږئ که زموږ خبره د قرآن کریم د قوانینو خلاف وه موږ ته یې وښیاست او که نه خبره په هر لحاظ صحیح وه بیا به یو بل ته لاس ورکړو بیا به عزیزانو یو بل سره کومک کوو د کام ناتام پښتانه یې په کام راګرځي د یوه سپاره دوړه نه ولاړېږي دا نن چې خټک وایي دا وطن زما دی یوسفزی وایي دا وطن زما دی پلانی وایي دا وطن زما دی د امو د رباسي د خلک وایي دا وطن زما دی دا زموږ توره نه ده دا زما او ستا وطن چې هر ځای وکینې خاوره یې راوباسې تا ته د دنیا ماهرین دا وایي چې په دې خاوره کې انساني هډوکي ګډ دا وطن ما او تا ته د معلومو او نامعلومو زرګونو انسانانو د اړونو په قرباني پاتې شوی دی دی مړ شو د ده پر سر باندې دا درخت د ده پر سینه باندې دا درخت راشنه شوه دی شهید شو د ده پر سینه باندې یو شوی راوخته دا نامعلوم انسانانو په زرګونو کلونو د ډېرو یرغلګرو په مقابله کې خپل سرونه قربان کړي دي دا وطن یې تر ما او تر تا رارسولی دی اوس دا وطن زما او د تا سره زما او د بچیانو ته د سپارلو دغه غواړي چې موږ دا خپل وطن نیکهګانو خو ته موږ راورساوه د خاورې وخوړې دی شهید شو د سینه د دښمن غش کې ووتی یا د ده سر د دښمن په تورو پرې شو لیکن کرک موږ ته پاتې شو اوس کرک ساتل غواړي او کرک د غشې په عزت د راروانو نسلونو ته حواله کول غواړي موږ عزیزان دا نه وایو دلته به ډېر خلک ناست دي پښتونخوا ملیون پارټۍ موږ پښتانه یو موږ پښتنو لوی کړي یو موږ دا واضح ملګرو ته ویلي دي چې موږ به په میټینګ کې په مجلس کې په جرګه کې قطعا داسې خبره نه کوو چې موږ د خور د مور مخکې نشو کولی د هر چا خور محترمه ده د دښمن خور هم زموږ خور ده د دښمن مور هم زموږ مور ده چا ته نه سپکې کوو نه ښکنځل کوو البته خپلې لوږې سپږې بحث کول دا زموږ حق دی خپل لوږې سپږې بحث کول پر هغې مشوره کول
د هغې د علاج لار وایستل دا زموږ حق دی. د دې لپاره پښتونخوا ملي پارټي موږ جوړه کړې ده. کلي په کلي ګرځو، پر کام غږ کوو چې وکامه راسئ لاس وله ورکړو، راسئ سره ملګري شو. نو عزیزانو، تاریخي طور دا د ادرخ بحث کې تاریخي طور به ته ماهرین د دې ماضي به معلوم وي، حال به در معلوم وي، په سبا به غږېږي. موږ په کار ده چې ډېر واضح طور چې موږ څوک یو دا نو چاته بد نه وایو. معلوم تاریخ موږ ته دا وایي چې در عیسی علیه السلام در زېږېدو هم مخکې د ده تر ډېرې محترمې مور بیبي مریمې تر زېږېدنې هم مخکې موږ ته تاریخ دا وایي چې دریامو دریابه نیولې د اباسین دریابه پورې په دې وطن کې دا افغان ولس په خپل رنګ کې اوسېدلی. مذهب به یې بل و، ژبه به یې لږ بدله وه، اعتقاد به یې بل و، خو دا تاریخ ټول په دې متفق دی چې له امو نیولې تر اباسینه دا وطن د پښتون قام د افغان وطن استوګنځای دی. دا موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی، دا موږ ته چا په زکات کې نه دی راکړی، دا موږ ته د خپل پلار نیکونو د قربانۍ او د الله پاک په فضل موږ ته رسوی دي. زموږ د پلار د نیکه مینه ده. له سکندر ایراني نیولې بیا تر فرنګي پورې پر دې وطن باندې هر چا خپل زور کړی دی. هر چا زموږ بچي وژلي دي، موږ د دوی سره مقابله کړې ده، موږ یې دغه کړي یو. بیا د افغان وطن کله کله چې موږ یو خبره وکړو چې موږ افغانان یو، خټک افغان خلک غوسې کوي، خلک ښکنځل کوي. دا مه وایه، موږ پاکستانیان یو. بابا پاکستان خو د راز سپین ږیري کشر دی، پاکستان خو د راز سپین ږیري کشر دی، پیدایښت یې اویا اتیا کاله نه کېږي. دا وطن، دا افغانان، دا زرګونو کورونه راز پر دې وطن پراته دي. له امو نیولې تر اباسینه دا وطن چې څه وخت صنعتي انقلاب وسو، د یورپ خلکو مشین زده کړې په یې وګرځوله. نو د یورپ زړورو لکه فرانس، لکه فرنګی، جرمن لا نه، ډچ، پرتګال چې ورته وایي، ایټالي، دې وږي خلکو مخه یې وکړه، ټوپک یې جوړ کړي، مشین یې جوړ کړي، د دنیا د نیولو تکل یې وکړه. چاته موږ پیغور نه وایو، لیکن تاریخ موږ ته دا وایي چې ټول اسلام چې کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، دغه مځکه لکه دا ګوته چې پرېږدې نه سوه پاته چې یو چاته تسلیم نه سوه. کعبة الله، مدینه منوره، فلسطین، ټول عرب، اندونیشیا، ملایشیا. اور اقبال شعر دی، ایک ہوں مسلم عرب کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر. دا ټول وطن په یوه نه معنا په بله معنا یا فرنګي ته تسلیم شو، یا فرانسیسي ته، یا ایټلي ته، یا پرتګالیانو ته. که نه شو تسلیم مکمل، یو د ترکانو یوه ټوکړه وه، یوه د اخړګي پښتانه وه. دا پیغور موږ نه وایو، دا خلک موږ ته وایي چې واشیان یاست، فلانه یاست، فلانه یاست. دا زورور غټ ملکونه، دا لوی چین جاپان ونیوئ، دا لوی هندوستان انګریز ونیوئ، ټول ایران فرانسیسي و انګریز سره وبېشي، ملایشیا، استرالیا، د امریکا چې نن موږ جنډارېږو، دا امریکا په خپله د انګریزانو نو آبادي وه. موږ لښکرې درلودې، موږ حکومتونه درلود، موږ فوجونه درلود، زموږ پر هندوستان بادشاهي وه، زموږ پر پاکستان په دې ګرده سیمه بادشاهي وه. امریکا د بل غلام وه. بیا چې اخري انګریز راغی اباسین ته چې راورسېدی، نو یو د روس او د دوی منځ کې دغه پښتون آزاد پاتې و. نو دغه اباسینه بیا تر امو څه شادي ماجه ده که څه چل دی؟ خیر، ټکان کې ګولۍ مه ضایع کوئ، دا یوه په اویا روپۍ ده، کښېږدئ یو کار دپاره کښېږدئ. نو عزیزانو
چې څه وخت فرنګۍ دغه راغلی هندوستان یې ونیوی اول یې فیصله وکړه ډېر به ویلو که دې خبر یا به نه خبر دا د خوشحال بابا یونیورسټي هلکان ناست دوی به شاید نه په خبر چې څه وخت فرنګۍ راورسېدې فیصله یې وکړه چې یاره د افغانانو سره یو سفارتي تعلقات پکار دي دا وطن کتل پکار نو یې سټوارټ الفینسټن انګریزي نوم دی په سټوډنټان کې ناست دا دې ولیکي هغه کتاب لیکلی دی د کینګډم اف کابل د کابل بادشاهي دا به یو پښتون حسن کاکړ په کندهار کې پښتو کړی دی که چا پښتو ځای باید شوی وایي الفینسټن لیکلي دی د کینګډم اف کابل الفینسټن اول سفیر دوی وټاکئ چې ورسه افغانستان سفارت ته دا خبره به ډېر خټک نه وي په خبره چونکې زموږ تاریخ پر دې خلکو لیکلی دی الفینسټن چې راتلی افغانستان متحد و دوه پایتخته یو کیپیټل د ژمي کیپیټل یې پېښور و دا نورتا پېښور دا د افغانستان د ژمي کیپیټل و کابل یې د دوبي کیپیټل و الفینسټن چې راتلی د دوبي شروعات و باچا په بالایسار کې ناست افغان باچا دی پر ملتان باندې پر دریای سند راپورې واتی پر ملتان باندې یو الکوزي افغان ګورنر د ده دغه وکړه استقبال وکړي بیا یې دی په دې زموږ په دې دښتو کې بوتې پېښور ته ګرد کاروان ورساوه او الفینسټن خپل د سفارت کاغذونه په پېښور بالاحصار کې و شاه شجاع باچا ته په 1808 یا تی کنفرم 1808 اکثره خلک اردو وایي په 1808 کې الفینسټن خپل کاغذونه و متحده افغان باچا ته په دغه کې تسلیم کړل په پېښور کې بیا یې دا کتاب لیکلی بیا د پښتنو بیا پېښور د پښتانه د عزت د پښتنو د ګورنرانو د فوجونو ډېر لوی تعریف کړی الفینسټن دا کاغذونه پېښ کړل له بده مرغه په وطن کې زموږ خپل جنګونه شروع شو د بارک او د پوپل موږ په خانه جنګي اخته شو الفینسټن بیا ولاړی نو خبرې له بېرته راځم له هندوستانه څخه بیا فرنګي فیصله وکړه چې د روسیانو د مخ نیولو دپاره پکار ده چې موږ افغانستان د ځان د قوزه باندې راولو نو به د روسیانو مخ ونیسو په دې جنګ کې بیا زه چاته پیغور نه کوم په دې جنګ کې د فرنګي سره هندو مسلمان سیک دا ګډ ملګري وو د سپایانو په توګه مسلمانانو کلمې ویلې لمونځونه یې کول او دسونه یې کول د فرنګي دپاره یې خټک علاقه نیوه د فرنګي دپاره یې چارسده نیوه د فرنګي دپاره یې پېښور ونیوه دا جنګ تقریبا 80 کاله وشو په وقفو اول جنګ چې فرنګي افغانستان ته ننوتی کابل یې ونیوی پښتون افغان ولس بغاوت وکړي دا تاریخ دی بیا د افغانستان فوجونه 1000 پوځ دا تقریبا ټول مړ شول ته او په تاریخ کې لومړي ځل افغان د پښتانه افغان پر مځکه باندې شکست وکړ تر اوسه پورې هغه شکست فرنګي نه دی ورکړی هغه ضد یې هلکه زه خو نه یم درغلی خو ته راغلې خدای دې غر کړه ته راغلې په کابل راننوتې ما به څه کول ما به خامخا د وطن دفاع کوله د هغې جنګ په الهام کې د 1857 چې هلکه دا شپږم پښتانه انګریز ته شکست ورکولی شي موږ څه به دا ویلي بیا غلطي وشوه ډېر زورور جنګ وشو 1857 کې بیا هم عزیزانو بخښنه غواړم د هغه جنګ بالکل دلی پر پته کېدو د دغه پنجاب صوبې چې دا علاقه یې برخه وه نیکلسن 10,000 پوځ وروست او نیولې دله یې د غازیانو څخه خلاص کړي نیکلسن که تاسو تللي یاست او پر غره باندې چې څه ښکاره کېږي دا د نیکلسن په یاد کې دی نیکلسن وویشت شو خو دا زیری پر وسو چې د هندوستان د ازادۍ جنګ ناکامه شو فرنګي به د قبضه نه وکړي نو عزیزانو موږ دا تاریخ دی زموږ دا به موږ بیانوو
بیا پاکستان جوړ شو. پاکستان اسانه دی نه دی جوړ شوی چې یو سړي خوب ولیدی او بل راولاړ شو دیوال یې پر راوګرځول پاکستان جوړ شو. زه دا په دعوه وایم چې که د فرهنګي خلاف پښتون افغان ولس له مالاکنډ نیولې تر دره خیبره ته دره خیبره نیولې تر اباسینه جنګي د توپک او دغه مبارزه نه وای کړې. مرداباد زنده‌باد. د چا پلار پاکستان نشي جوړولی، د چا پلار نشي جوړولی. زموږ په قرباني جوړ شوی دی، زموږ په جیلونو، زموږ په جنګونو، زموږ په قرباني جوړ شوی دی چې جوړ شو. خبره چپه ولاړه، غلطه شوه. اوس پاکستان ملک دی. عزیزانو، زه ډېر تاسو نه راغلی یم، خوا درته کومه. نن زموږ سمه نسل کشي روانه ده په افغانستان کې، سم نسل کشي روانه ده. نن انسان د پوهې هغه مقام ته رسېدلی دی، وایي مزاریان مه وژني، دا دنیا بدرګه کېږي. لیوان مه وژني، دا دنیا بدرګه کېږي. ماران، دا غټ غټ ماران، دا مه وژني، بیا دنیا پلانیټ خوند نه کوي. چینجي، ماران، لړمان، حیوانات چې د دنیا هر شی دی، د دې د ساتنې لپاره ادارې جوړ کړي. نو موږ د کام په حیثیت دا سوال نشو کولی چې آخر زموږ بچیان یا زموږ سپین ږیري یا زموږ د ښځو عزتونه دا د دې حیوانونو په دغه اهمیت هم نه لري. 40 کاله جنګ روان دی، هلک خو یا یې ګواښ وکړي یا راوګوځي یا موږ د بلا خلاص کړي. موږ په جنګ سره اخته یو، نه مسلمان چوت کې وي نه کافر چوت کې وي. د افغانستان وینه راروانه شوې ده. دلته دا خبره دي چې راورسېدله چې د کلاشینکوف وکړه ساته یو. دا خبرې عزیزانو د موږ څخه یو جواب غواړي. دا خبرې د موږ څخه یو تنظیم غواړي. دا خبرې د موږ څخه یو جرګې غواړي چې د دې علاج وکړو. موږ د هېچا څخه چې موږ ته څوک خیرات راکوي ځان ته بیول، امریکا یې راکوي زنده‌باد ځان ته یې ورکړي، جاپان یې راکوي ځان ته یې ورکړي، چین یې راکوي ځان ته یې ورکړي. لیکن چې الله پاک زما په وطن کې کوم نعمتونه پیدا کړي دي، بیا زما پلارو نیکه ساتلي دي، پر دې د دنیا په هر قانون لومړی حق زما د بچي دی. د دنیا په قانون، د اقوام متحده په قانون، د اسلام په قانون، په هر قانون دا زما حق دی. ما آئین 158 ارټیکل دی د آئین، د پاکستان د آئین، چې که په یو علاقه کې د ګیس قوی ووته، 158 که په یو علاقه کې د ګیس قوی ووته، د دغه کلي او د دغه ګډې صوبې کوم کلي چې دغه وتلی په دغه کلي او د دغه ګډې صوبې د انسانانو کورو ته ګیس رسول د نورو پاکستانیانو د مخه د دوی حق دی. دا د پاکستان آئین وایي. اوس زموږ پوځ دی، توپک هم په لاس کې دی، زورور هم دی. حرف یې دا دی، وایي زه به په دغه کې مداخلت نه کوم په سیاست کې. دا به څوک مني؟ حرف مسخرې نه دي، حرف وعده ده، حرف خو اقرار دی. موږ خو دغه خلک یو چې دا چې څه خلک موږ دلته ناست یو، زموږ د هېچا د نکاح کاغذ نشته. نو د چا څه د مور د نکاح کاغذ شته، نو د چا څه د لور د نکاح کاغذ شته، نو د چا څه د زوی د نکاح کاغذ شته. خو پښتو وطن دی، دوه کس سره کښېني، وروره زما لور بختوره مې ستا زوی جمال الدین ته درکړه. دا خبره بیا د چا پلار نشي ماتولی. موږ داسې خلک یو. دلته آئین خلک ولنډې وکړي. آئین د قومونو منځ کې معاهده وي. د پاکستان آئین زموږ په منځ کې معاهده ده، په هغه کې قوانین بیان دي، په هغه کې دا وینا ده چې فوج به په دغه کار نه لري په سیاست. دلته فوج کار خو پرېږده، دوه تاوانه کوي. ګور څنګه پاکستان زنده‌باد، لکه څنګه زنده‌باد. زه به سړی په پیسو رانسم، په توپک به یې ډاروم، ممبر کوم به، بیا به پاکستان په چلو. دا غریب به څه وکړي؟ دا غریب یو سړی داس مولانا دی، فرض کړه دا سړی دې علاقې سټ ګټي، ستا څه کور ووری خو پرېږده ودې ګټي، ودې ګټي. بیا چې ویې ګټله بیا یې ګزاره ورسره وکړي چې مولانا خدای ته وګوره فلانی. دوی دوه تاوانه کوي چې کوم خلک سټ ګټي د هغو څه هم چپه کړي، دلته نفرتونه جوړ شي، او چې کوم سړی نه ګټي هغه بوځي هلته، او بیا لکه د دغه
ګڼ څومره ووایي یو پر بل څي اوس د ځکه تصور نه سم کول ډېر ګران کار دی دا اوس د سینټ د ډیپټي چیرمن عدم اعتماد وکړو زموږ د انډیوالانو پښتونخوا زموږ کوم متعدد اختلاف دی دا هغوی یو ممبر دا اوس خو ډېر ولاړه 14-18 ولاړه د یو ممبر متعلق دا وینا وه ته تصور موږ څنګه پښتونخوا خلک یو چې دې سړي دا ووټ د خپلو ملګرو په جای و ډیپټي چیرمن سینټ ته ورکړي 80 کروړه کلدار یې ورکړي په 80 کروړه کلدار یې موږ ګډ خټک 6 میاشتې ډوډۍ خوړلی شو 80 کروړه اوس نو چې ته په یوه ووټ 80 کروړه کلدار یې ما خو د غریب سړي ته راکوې یاره زه خو هم ډېر وارخطا سمجم چې هېڅوک نه یي نه ښځه یي نه زوی یي نه لور یي نه مور یي نه دغه یي او دی وایي چې کاکا دغه یې وایي لیکه داسې کړه 80 کروړه واخله د انسان ایمان کمزوري کېږي اوس نو 80 کروړه باندې چې ته دا تماشې کوې او بیا ته ځان د پاکستان وفادار بولې زه خو د دې بیا دا بلا چې ته بوځې ما ته توبه مې د پیسو ته واخلې ما وزیر اعظم کې که سبا ما ته 80 کروړه ډالر چا راکړه بیا خو زه پاکستان د قاید اعظم د قبر سره په اور کې اچوم زه یم د ځان څه دې ته دوی وایي پاکستان دا پاکستان موږ سره جوړ کړي دا پاکستان دا لږ نه جوړېږي موږ پاکستان ماتول نه غواړو موږ پاکستان کې اوسېدل غواړو لیکن په یوه شرط دا به موږ هر پښتون حل کړو دا به موږ هر پښتون د خدای سره وعده کړو په یوه شرط پاکستان سره ساتو چې ستا د مور کم حق زما د مور وي چې ستا د خور کم حق زما د خور وي چې ستا د لور کم حق زما د لور وي چې ستا د بچي کم حق زما د بچي وي دا پاکستان د دنیا سره چلو داسې نشي کېدای چې ستا مور به پروفیسر ریټایر کېږي ډاکټر به ریټایر کېږي زما مور به د غوا په غوجل کې ناسته یم بلای به پر دیواله وي خیر ښه ګرانه زنده باد دا وایي ستا مور زما د مور بې ادبي ما ستا مور زما د مور ښه ده ښایسته ده ستا مور زما د مور ښه یاسین ویلی شي ستا مور زما د مور ښه لمونځ کوي ستا مور زما د مور ښه روژه نیسي ګزاره به سره چې کې راسره چې دی دارنګه پاکستان کې چې هر پښتون مني زه ورته ملا دې مات شم ملا دې مات شم چې د بل خور به ډاکټر وي زما د به د غوا په غوجل کې لویږي بیا به زه وایم چې پاکستان زنده باد یا پاکستان ته رګنه زنده باد کېږي پاکستان به هله زنده باد کېږي چې بلوچ زنده باد شي پاکستان به هله زنده باد کېږي چې سندۍ زنده باد شي پاکستان به هله زنده باد کېږي چې سرایکۍ زنده باد شي پاکستان به هله زنده باد کېږي پښتون زنده باد شي زنده باد معنا څه ما ته به آئیني ضمانت راکوي بلوچ ته به آئیني ضمانت ورکوي سندي ته به آئیني ضمانت ورکوي چې د ده د پلار نیکه په وطنونو کې چې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي پر دې به د ده د بچي حق لومړی ګردبره کړو ګردبره د پاکستان شریک ملک دی ټینکونه هم په واخه جهازونه هم په واخه دغه هم په واخه لیکن د ګورګورۍ ګیس د سوات زمرد زموږ اوبه زموږ پلانه پر دې به ما ته دنیا راکوي چې زه د دوبۍ د مزدورۍ په راوګرځم او چې نیک یې را په خدای کې خوند واخلي په خدای کې خوند دا پاکستان ټول ملک دی راسې ویچلو آئین به وي په آئین کې به فوج په سیاست کې مداخلت نه کوي پارلیمنټ به د طاقت سرچینه وي د پارلیمنټ کې به داخلي او خارجي پالیسیانې جوړېږي زموږ د ژبو به احترام وي الله پاک ژبې په قرآن کریم کې الله پاک وایي دا زما د ربوبیت نښه ده چې د آدم علیه السلام او حوا بچي یوه ژبه نه وایي بل ځای قرآن کریم کې الله پاک وایي چې ما هیڅ پیغمبر هیڅ نبی هیڅ کامله بې د ده بې ژبې نه دی لېږلی او بل ځای قرآن کریم کې محمد صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وایي چې او محمده ما قرآن کریم ډېر ساده کتاب بلسان قومه ستا د قوم په ژبه قوم یې یاد کړی دی ژبه یې یاده کړې او زموږ سره خلک وایي چې یا قوم نه پلانان نه دا مه وایه زه پښتون یم څه وکړم بس پاکستان دی اردو ده اسلام دی قرآن کریم دی په دغه ګزاره کړم
هغه قرآن کریم په پاکستان اویا کاله کې قرآن کریم زموږ کتاب دی د څوارلس سوو کالو څخه زموږ د زرګونو بچیانو په یاد زده دی زموږ د زرګونو نجونو په یاد زده دی قرآن کریم ګوره ژبه د الله پاک ته موږ ته راپاتې کتابونه د مذهب څلور دي په ټولو زموږ ایمان دی آمنت بالله یو ټولو کتابونو زموږ ایمان دی تورات دی زبور دی انجیل دی قرآن دی که د ژبې اهمیت نه وای زموږ عالمان دیني عالمان او د دنیا عالمان دې په دې سوچ وکړي بیا به د دې کتابونو ژبې ولې بدلې وای خو د خدای ژبه به یو وه یا به ټول عربي وه یا به ټول عبراني وه یا به ټول د عیسی علیه السلام ژبه وه یا چې د کم کام نه کم کتاب راغلی دی په هغه ژبه راغلی نو موږ پاکستان کې څوک چلوي پښتو به د پښتونخوا وطن کم سے کم د پرایمري پورې د سکول ژبه وي چې بچیان یې زده کړي پنجابي به د بچیانو ژبه وي د پنځم پورې کم سے کم بلوچي به د بلوچانو ژبه وي د پنځمه پورې سندي به د بچیانو ژبه وي بیا چې موږ غټ شو بیا به انګریزي هم زده کړي فرانسوي به هم زده کړي او کرار کرار به موږ دې ځای ته ځو چې هر څه به په پښتو لیکو هر څه به په پښتو وایو نو راځي خدای به راوړي نورې ژبې به هم زده کړو دا خبره چې وکړي بس قیامت دی ښکنځل دي بدې خبرې وروره تاوان چیرې دی آیا موږ محنت نه کوو آیا موږ کمزوري خلک یو آیا موږ بزدله خلک یو یا یو ځای تاوان دی لکه دا ګیلاس داسې پروت دی موږ داسې ولاړ پر سر ولاړ زموږ مسله پر سر ولاړه ده پر سر داسې ولاړه ده په کور کې موږ دومره سخت بد خلک یو د چرګې پر جګړه موږ په ګولیو سره ویشتلي زموږ چرګه دره ده ستا بچي یې پښه ور ماته کړه بیا ښکنځل بیا بده ورځ بیا کاڼي بیا بوټي بیا ډزې بیا درې کسه مړه موږ غوا دره ده ستا نیکه یې ښکر مات کړي زموږ غوا لکۍ یې پرې کړه پلانه یې وکړه دا چې سم یو عالم سړی قلم راواخلي نن 18 مارچ چې د 19 ولیکې تر بل 18 مارچ پورې ته به حق ریاض یې پښتونخوا وطن کې کم از کم موږ 2000 کس سره وشو 2000 ځوانان درې خټک 15 اپریدي څلور وزیر اته څګزي درې کاکړ درې فلجي درې سماخي پاکستان کې 2000 انسانان د دنیا یو قوم د خپل ازادۍ یا د خپل حقوق ګټلو لپاره نه قربانوي که موږ دا سختي بېبانته کړو په کور کې ګزاره چې یو کاکا ستا چرګه نه بچي پښه ماته کړې ده 2 چرګې درکوم 2 چرګې درکوم د ښځې سره ننواتې درځم جګړې به راسره بچی دې غلطي یې کړې د غوا سره بد شوي دي زما غوا بوزلکۍ پرې کړې ده رسې الله لکه خیرات یې خدای قبول که موږ په کلي کې لږ ګزاره سره وکړو د کلي سختۍ پرېږدو بیا انشاءالله ته زما سم وکړو زه د جګړې نه یم چې داسې ووایه وینې به وکړي د جګړې نه یم لیکن جرګه خو به کوو کښېنو که څوک د موږ سره بحث کوي په قرآن کریم یې راسره کوي د حقانیه مدرسې څه نیولې بیا زه د کراچي پورې په زراو نه په لکاو زورور پښتانه عالمان دي قرآن شریفو د حدیثو کتابونو په لاس ورکړو سرای سته یوه څه مهرباني وکړه د کام پر حقوقو باندې بحث وکړه جرګه کې قرآن یې وکړه که د وکیلانو په بحث وه څو کوټونه زموږ د وکیلانو کم سے کم چې دی موږ 100,000 وکیلان لرو پښتونخوا وطن دوی ته به ووایو چې در واخلئ پیرډیګانې در واخلئ تور کوټونه واغوندئ ښه سپین کالي هغه کوي بوټونه پالش کړي وسې بحث وکړي پر دغه باندې او که په جرګو راسره کوي پښتانه جرګه بازان خلک دي درې خټک 15 اپریدي څلور اندړ اته خروټي او 12 څګزي 18 کاکړ چې ورسې وروره په جرګه یې باز کړي که دا ګردې ناکامه شوې جلوس جلسه جلسې به وو جلوسونه به وو او نه ناکامه کېږي که ناکامه شوې او خالي وه لوړ ته اړه شوه نو لوړ خو زموږ دپاره اسانه دی بیا به کښېنو جرګه به وو چې وروره لا وړوکې دې په لوړه جګړې نه کوو جګړې ته نه اړو خبره راغله پاکستان زموږ ملک دی پاکستان موږ ساتو لیکن دغه مسل کښېنو خبره نه برداشت کوو افغانستان کې بده ورځ دلته د سوات نیولې بیا تر دغه پورې خیبر پورې
ضرب غضب کې ضرب عذب کې چې څومره ظلم وشو اسی په موږ پښتانه خلک یو حیاناک خلک یو زه له تا شرمېږم نه څه درته ویلی چې زما سره څه شوي ته له ما شرمېږې څه نه شې ویلی زما سړی یم زه خبر یم چې ما سره څه شوي زما د بچي سره څه وشو زما د عزت سره څه وشو د بل سره هم شوي دي پټ پټ که په غوږ کې سره ووایي دا نو د هغه ځای واخه بیا د مړي په زرهاو پښتانه وطن کې په قرآن کې په پښتانه وطن کې هم مړی پر دوی خبرې دي پښتانه وطن کې مړی نشته مړی پر دوی خبرې دي یا به یو چا د چا نازولي وژلي حیا به نه کوي جرګه به نه کوي خواست به نه کوي کډه به نه کوي او نوې ټکي خلک استعمالوي مشروط به کېږي دا به خامخا وي بل نازولي یې وژلي دي او یا به خدای مکه یو څوک د چا په عزت بل اوسېدلی دا دوی خبرې د معافۍ نه دي په پښتانه کې هم په قرآن کریم خو وایي چې که چا سوره المایده کې الله پاک وایي چې که چا یو انسان بې دې توره مړ کړي چې ده د بل بچي وژلي وو او یا یې فساد جوړاوه په علاقه کې دا دوه ځایه قرآن شریف اشاره کوي چې دا دوه کسه د وهلو دي چې که چا د یو چا انسان بې دې مړ کړي چې د ده نازولي یې وژلي وو یا یې په علاقه کې فساد جوړاوه دا داسې دي لکه ټول انسانان چې مړه کړي دا د سوره المایده آیت دی او بیا یې لیکلي دي که چا یو انسان مسلمان نه انسان که چا یو انسان د مرګه خلاص کړي دا دی دی لکه روغ انسانیت د مرګه خلاص کړي اوس تاوان چیرې دی یو آخري خبره کوم ته مې ستړي کړاست اوس دوی په ټوپک یې وکتل په زور یې وکتل په قتل یې وکتل په پلانا یې وکتل پښتانه پر وطن سر ږدي پښتانه پر حق سر ږدي پښتانه پر خپل شتمنۍ سر ږدي په شا نه ځي وارسا په ستړی شول دغه په ستړی شول وارسا وکړي وارسا امریکا په ستړی شو چین په ستړی شو دنیا ګرده په ستړی شوه یوه خبره چې دوی یې ډېروي چې په هغه یې دا خیال دی چې موږ ګټه په کولو هغه دا ده چې ګرد کفر و اسلام دا ملک په ګډ کفر و اسلام دا خبره روانه کړې ده چې پښتون معنا دهشتګرد په زړه یې پرېښې ده سنت یې خریلي دي بس بل کار یې وروسته ښه بسم الله الرحمن الرحیم د بل بچي حلالوه دا دی ودغه ته ښکاري کې دنیا چې دا ته نه پېژنې دا چې د غونې غریب پرې دا ډېر واشیان خلک دي دې دپاره به موږ ګډ کام سپین ږیري تور ږیري همت کوو اول موږ دلیل دا دی چې وسړی په افغانستان کې تر اسلام د مخ هم تر اسلام آباد چینیان تللي دي بود راهبان تللي دي فرانسیسیان تللي دي فرنګیان تللي دي هندوان مسلمانان ټوریسټان تللي دي موهنلال تللی دي فلانی تللی دی هیڅ یوه تر اسلام د مخ هم د اسلام آباد هم یوه سیاح هم دا نه دي ویلي چې پښتون دهشتګرد یوه هم دا نه دي ویلي چې پښتون انسانیت دشمن دی یوه هم دا نه دي ویلي چې پرکه پرست دی ګردو دا ویلي دي چې ملنسار قوم دی ښه قوم دی زه به ورغلی یم په جومات به کښېناستم چې مېلمه یم بیا به چا بوتم دا نه و چې ته هندو یې که مسلمان یې ډوډۍ یې هم راکوله بستره یې هم راکوله دا ګرد جام وایي اوس دوی دا ګرمه کړې ده نو موږ بیا څه کوو ځوانان خلک پکښې موږ به دا یوه طریقه کوو موږ ګرد خپل کام سفیران موږ به دا یو کار کوو ټول جهان ته دا وایي چې څوک عقیده لري څوک وایي چې دنیا خدای جوړه کړې ده ډېر خلک شته چې بله عقیده یې چې دا وایي چې دا خدای جوړه کړې ده په دې کې عیسایان دي په دې کې هندوان دي په دې کې سیکان دي په دې کې یهود دي جرمن دي پلانان دي هر څوک دي ډېر خلکو ته موږ دا وایو چې عزیزه ستا چې کومه عقیده ده زما هم دغه عقیده ده چې آدم علیه السلام او د حوا نه بچي موږ ګډ انسانان یو موږ سره وروڼه یو لیکن موږ ځکه سره جلا دي زموږ زه پټکای تړم ته نه سره ګرځي زه ساده فشار کوم ته نیکه راغوندې زه څپلۍ پښو کوم یا موچڼې پښو کوم ته بل شی راغوندې په کلچر کې مې فرق دی په رنګو کې مې فرق دی په ژبه کې مې فرق دی په مذهب کې مې فرق دی نو به ګزاره څنګه سره کوو په یوه جا کې سره سپریږو په چین کې سوداګرۍ کوو په جاپان کې سوداګرۍ کوو پلانځي کې سوداګرۍ کوو نو به موږ په کار چې دا ورته وایي چې و عزیزه ته یهودي یې ورونه زه د خدای نه سپایي نه یم چې ستا حال پرې کوم ته پوه سه الله دې پوه سه
ته یهودي یې، یو وایي زه عیسایي یم، یو وایي زه هندو یم، یو وایي زه سیک یم، یو وایي زه فلانه یم، زه ورته وایم زه مسلمان یم. ګزاره به څنګه سره کوو؟ ګزاره دا ده زما دغه د خاورو جومات ماجت مسجد دا په کاڼو مه وله، زه به د جرګې عزت کوم، ګرجې عزت کوم. زما دا د خاورو جومات په کاڼو مه وله، هندو ستا په ډېول زه کار نه لرم. سیکه زما د جومات عزت کوه، زه ستا په دغه کار نه لرم. د سیکانو د چې څه به لري په کار نه لرم. زما نوم ګوټه ده، ته په دې پورې مه خانده، زه به ستا په لباس پورې نه خاندم. ته زما په پښتو پورې مه خانده، زه به ستا په انګریزي پورې نه خاندم. چې وخت د لمانځه شو که تا لمونځ کاوه سیکه ورڅخه خپل ګردواري ده، هندو ورڅخه خپل ډېول ده، دا یهودو هغې ته په اردو نه یم خپل سوی په انګریزي سینګار ورته وایي. ته ولاړ سه سینګار ته، زه دغه جومات ته ځم. یا دلته ساده راشم پر سړک، الله اکبر 2 رکعته لمونځ کوم. چې لمونځونه مې وکړه بیا به ریوړي هم پرله خرڅوو، پلۍ به هم پرله خرڅوو، ټایرونه به هم پرله خرڅوو، بندلې به هم سره وایو، مجلس به هم سره کوو. دا چې موږ ونه وایو زموږ د دې دغه زموږ دا نه وایي دهشتګرد دي پښتو، هیروین فروش دی، قاتل دی، تاریخ خرڅوي، چرس کوي. رفیع الله دلته بینارې وهلې چې یا ګیس یا فلانه ده 2 کیلو چرس یې پکښې شو، کترې کې څو وه 2 کیلو. ما ورته ویل ملا دې ما څه ورته ویلو چې دا خو 2 کیلو چرس نه وو، 50 کیلو هیروین هم ورسره هغه چېرې دي؟ 50 کیلو هیروین نه معنا پلار چا راوړي 2 کیلو دا که تا خیر خبره کوله په تا چرس دی، که تا دغه وطن پر خبرو باندې د وطن د یو غوا رنګه د غوایي رنګه ځان خرڅاوه تا وزیر اعلی کوي. دا څنګه زندګي ده؟ که څوک د خیر غږ کوي په هغه پسې چرس ده، او چې څوک وطن خرڅوي په هغه ته موټر ورناخه. دا موږ ځان دي د دې لپاره راغلي یو عزیزانو د موږ سره پر دې خبره سوچ وکړي، فکر پر وکړي. نن مه راته وایه، پر دې خبره سوچ وکړي، فکر وکړي. دا زموږ د کار مشکلات دي. دا یو جرګه غواړي د ګډ پښتانه. ما پی ټي ایم ته هم ویلي وو، ما افغانستان کې خدای شته کرزي صاحب ته مې هم وویل، افتخاري ته مې هم وویل، په ځلامات هم اوس وایم. یوه جرګه د پښتانه دلته غواړي، یا خټک وکړي، یا ډېر اسماعیل خان، یا بنو چې موسم برابري. د یوې ورځې نه د 3-4 ورځو جرګه چې موږ پښتانه 10 کسه 60 کسه سره راجمع شو، پر دې خپل مجلس وغږېږو. دنیا به راسي، ټلویزیونان به راسي، هلته به یو ملا درولي پوښتنه به جین کوي، هلته به یو خټک درولي پوښتنه به جین کوي، هلته به یو وکیل درولي پوښتنه جین کوي، هلته به یو شاعر درولي خپلې بدلې به ووایو. دنیا به یې دا خبره. او یوه جرګه ما دغه ته وویل، ډاکټر صاحب ته مې وویل، ما ویل یوه جرګه د افغانان غواړي د افغانستان د پولو د باندې چې هغې ته د جهان افغانان راسي، او موږ افغانانو ته ووایو چې هلکه دنیا ته چې ته په موږ څه کوئ؟ ته خو ټول زموږ پوروړي یاست. د افغانستان په جنګ کې د سکیمو ماسیوا، سکیمو په جنوب کې اوسي که په شمال کې اوسي مایان چې خوري، د سکیمو ماسیوا د افغانستان په جنګ کې ټولو انسانانو حصه واخیسته، د هر چا وینې په افغانستان کې توی شو. نو په دې معنا دوی زموږ پوروړي دي، اقوام متحده زموږ پوروړې ده. د دې پور کفاره دا ده چې دوی به اوس افغانستان همسایګان له موږه ګرځوي. دا دوه غني چې یو لا غني برادر او یو ډاکټر غني، دا به په زور کښلي و دغه ته وروغه ته دغه به یې کوي، روغه جوړې به یې کوي. او افغانستان کې به هم چې د افغانستان نه من رانیسي، دا وطن به ګرد ور واخلي، پاکستان به ور واخلي، ایران به ور واخلي، عرب به ور واخلي، موږ به پکې وسوځو. دغه مجلس موږ راوړی و عزیزانو، پر دې سوچ وکړئ، فکر پر وکړئ، کې خوند درکړئ. زړه مې اوبه پر وچښل، سره ملګري سي کې نه کوي. دا د دعا خو در باندې لرو، نور کار مه کوو، بې پیسو شی د دعا چې لمانځه ته کښېناستې د جومات په مخ ته یو دعا خو وکړه، دلته به سره دغه کېږو به. بیا ډېر خلک یاست عزیزانو، پښتون خو مېلمنداره خدمت ټول زه پخپله راغلی یم، نه چا راغوښتی یم، پخپله راغلی یم. پښتو قانون دی چې درغلم ډوډۍ به راکوې، چې رالم ډوډۍ به درکوم، نه دې احسان منم نه به مې احسان منې. پاتې شو ته یې موږ خو ګرځو لکه درګانه ملنګان،
یعنې بالکل دا خلک بیا واوري ما په میاشت کې 10 ورځې د کور ډوډۍ ولاکه خوړلې چې زه ځوان سوی یم ما 10 ورځې پر پسې د خپل کور ډوډۍ ولاکه خوړلې زه د بل په ډوډۍ تر اوسه رارسېدلم شامله د بل دام شامله د بل دم پښتانه خو مېلمانه ښه ساتي ډېر ښه ساتلی خبره دا ده که چیرې پر نه پېښ شو یو وخت کې ډېر خلک سپېژنې هم یم یو نه شم پېژندلی کېدای شي د کور خاوندانو ما څخه خطا شي که چیرې دی پر نه پېښ شو غږ به راباندې کوئ چې وروره ته زموږ کلي نه راغلی وې ترخه کویله بیا دې غټې غټې خبرې کولې جوړ یې په خیر زه د فلاني کړی یم دلته کړه به ژوند نه وي چې بیا به اوښان رالالو چې خټک وده اوښ رالالو یا پسه رالالو او داسې بېکاره وي ښامار هم نه وي د ګوړې چای تر مړېدو درته وایي د ګوړې چای تر مړېدو چې ټوله شي ډېر مهرباني خدای دې عزت درکړي خدای مو وساته ډېر مخکې مو عزت راکړي بیا به راځو ول پښتانه وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم میینه ډېر ښه ته خو نسې راتلی زه به بیا راسم پروا نه لرم نو ملګري دا نن په کارک شي د پښتونخوا ملي او میګوان ډېره مهرباني اچانک یو پروګرام جوړ شوی و عزیزانو د غونډې صدر محترم نصیب شاه په اجازه اول ته ما طرف نه نو شکریا ادا کا نو زه د محترم مشر د پښتونخوا ملي پټۍ چیرمن راغلي مېلمانه دلته د کلي راغلي مېلمانه تاسو ډېره شکریا ادا کوم تاسو مشتاق در په نظر ولرلو د تاسو ته قدرمن کارک ته محترم مشر محمود خان کلی والا غلای و اچانک دورا باندې روغلای و په دې بنیاد باندې مشن اکثر ملګری په شوی خبر کړي بیا غټ کې د خپل میسور شو بغیت بهار ولمنه دلاره یا د کلی والا چاته کېدای شي موږ ما شا یا شبا موږ سره